دا زموږ کلاس دی زموږ یوه اکټیویټي ده د پښتانه د ثقافت ښه پخوا زمانه کې چې پښتنو په سرۍ ښځې ځله ورکولې نو زموږ د پښتنو ښځې چې په سرۍ وې د یو خوا به یوه ښځه د بلې خوا یو خوا زوم د بلې خوا نو موږ دا اکټیویټي نن سر ته ورښکاره کوو چې موږ دا اکټیویټي تاسو ته ورښکاره کوو راځئ تېر راسئ ور تېر راسئ راځئ راځئ تېر شاته راځئ دا اوس د یوې خوا ناوکۍ او دا بلې خوا چې دی زوم دی دا دوې ناوکیانې دي د پښتانه د ثقافت چې په سرۍ باندې ښځې ځله ورکول کېدلې د هغه موږ اکټیویټي جوړه کړې ده د پښتانو د ناوې سره چې غزلې دي او ټپې دي او د دې غاړې دي پښتنو غاړې دي دا ورسره وایي دا املا دی ښه دا نکاح ورتړي دا د واده د رسم دا جوړه ښکاره کوي اوس انم خان بیا ښکاره کوو په اخر کې دا سنگار دی دا وچه میوه ده ښه دا ناوکۍ سوله زوم سو دا بله دا خو د سرۍ واده دی هو ښه زوم یې چیرې دی زوم ښه دغه دی زوم لس لکې ولور دی زموږ ناوکۍ سنګار دی بله جوړه ښه دا یې بله جوړه ده زوم یو شی نسته د ناوکۍ جوړه ده وا پخواني کارونه پر سوي دي دا د کلاس 4 5 واده جوړ کړی ولو د سرۍ واده په دې کې تر ټولو زیات کردار شاه محمد صاحب او بل تاج صاحب د دې کردار دی یو جهان مننه شاه محمد صاحب واقعي ډېر خوندور کار کړی دی د پښتنو یو زوړ ثقافت هغه د سرۍ د خوځګس ختم سولو تاسو ژوندی کړي ستا مو ډېر شکریا ادا کوو خاص کر د ګورنمنټ هائی سکول مابدین کالنۍ د ټولو اساتذه چې هغه سکول په خپل سکول کې دا دریم کال دی که دویم کال دی چې دوی کلتور ورځ جوړوي د دا ګور دپاره چې کوم دوی موږ مبارکي وایو خدای دې نور آباد کړي نور شاد کړي یو جهان مننه